زما دغه شانتي مالداري هیڅ کله نه ده پکار چې زه په خپله د عیش او عشرت زندګي تېروم. زما خپله زندګي د آرام سره تېرېږي، خو زما په خوا کې یو یتیم بچی زما د بچو کپړو ته، زما د بچو پیزار ته، زما د بچو ژوند ته ګوري، جړېږي، خفه کېږي. زه داسې نه غواړم. زما هر څه په خړه ځمکه یې ته زما دې ته مو وظیفه راکړې په وظیفې باندې زه ټیم کې عمر دې ډېر شه تا نه دې قربان ټوله دنیا شي تا ته چې در ګورمه سترګې مې رڼا 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 شي. یو ځل بیا تاسو سره مخامخ په سکرین باندې ډاک اسماعیل خیل چراټ. ډېر د افسوس سره دغه خبره کوم چې په دغه علاقه کې په دغه ځای باندې چې ګرجاپیره هر هغه کور چې زه وینم بنګله ده، هر هغه کور چې زه وینم پوخ دی، هر هغه اجره چې زه وینم ګاډي پکې ولاړ دي، هر هغه ګیټ چې زه ګورم هغې نه معلومیږي چې دغلته ښه مالدار خلک ولاړ دي. ګرانو کتونکو، په دې مالدار خلکو کې، په دې وزداره خلکو کې یو دغه شانتي مور اوسیږي، یو دغه شانتي ابۍ اوسیږي چې د هغه ژوند چې کوم دی د سختو سره مخ دی. زه خو وایم چې زموږ نه د پکار دغه شانتي مالداري چې په خپله د عیش او عشرت ژوند تېروم او زما په خوا کې یو یتیم بچی او یوه سپین سرې مور د ژړا سره ژوند تېروي. یاره زه خو وایم زما داسې مالداري هیڅ کله نه ده پکار چې زه په خپله باندې د آرام زندګي تېروم. خو زما په خوا کې یو بېوسه مور د خپل بچي ته رزق نشي پیدا کولی، د خپل بچي دپاره علاج دپاره پیسې نشي پیدا کولی، هغه له ټوله شپه خوب نه ورځي. زه خو وایم زما دغه شانتي مالداري هیڅ کله نه ده پکار چې زه په خپله د عیش او عشرت زندګي تېروم، زما خپله زندګي د آرام سره تېرېږي، خو زما په خوا کې یو یتیم بچی زما د بچو کپړو ته، زما د بچو پیزار ته، زما د بچو ژوند ته ګوري، جړېږي، خفه کېږي. زه داسې نه غواړم. راځم یو مور سره ستاسو ملاقات کوم. زما هر څه په خړه ځمکه یې ته زما دې ته زما ببو زما دکه یې عمر دې ډېر شه تا نه دې قربان ټوله دنیا شي تا ته چې در ګورمه سترګې مې رڼا 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 شي. زما په خوا کې ناسته دغه سپین سرې مور چې زموږ او ستاسو د مور په ځای ده، د دې مورجانې یو د ګل په شانتې زوی د زړه غوښې 18 کاله 20 کاله کېږي چې یو زوی ورک دی. د دې مور د یو ګل په شانتې زوی په دې کوڅو کې لیونی سپیلنې ګرځي او په دې هغې کې چې ورسره کوم لمسی دی قدرمنو دا هم د تیلیسیمه بیمارۍ ښکار دی. تاسو ټولو ته معلومه ده دا یو داسې بیماري ده چې په دې بیمارۍ کې وینه بدلیږي ماشوم ته، خو دې مور سره دومره وس نه وي. زه ګورم چې دې مور باندې څه تېرېږي، ژوند کې څه دي. مورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچې ما دغه ژوند ته چې یو زما مې ورک شو او یو زما مې لیونان ده او داره تعتیم پاتې شو او زه چې دا نو زه دې دپاره ګرځم چې خفګان را باندې راشي بیا دقیږم رپېږم هېڅ رکې نه وي چې د دې وینې شپېرې دې راشي نو زه درته وینې ته پیسې پیدا کوم چې بیا دې مخې زما ژوند داسې تېر کړی په پردي کور کې اوسم خپل کور مې نشته، مور مې نشته، هېڅ مې نشته او دې ماشوم ته زه دعا کوم مور جانې زما د خبرو سره ستا د سترګو نه دا اوښکې را روانې شوې. آیا چې کله کور کې پیسې نه وي د خوراک ساک څه وینه دا ماشوم څه غواړي نو په دې وخت کې ستاسو په زړه باندې څه تېرېږي؟ زه دکانونو کې وګرځم په کار ورته تیز راوړم یا خلک مخت راکړي یا ورته په کار راوړم درته ځان څه پوره کړم خو ورته ژاړم په ژړا ورته ناست وم که چا سره یې جامه ولیده که چا سره یې پیزار ولیدو دا ژاړي چې ما ته دغه راوړه زه ورته یم چې ښه بچې زه ته راوړم په دغې زه غلی کړم
اوسي خلیق په کور کې چې ما څه پیسې نه وي زه هغې ته وایم چې خلیق ته وایه چې ما سره مدد وکړه خو ما سره هغه ده چې په زکات کې راته 2000 رستولي نور مدد ما سره نه کوي چې د دې وینې هغه زه لاړه شم خلیق دې کره ویر شم هغه وایي چې ترورې ما ورته ویلي دي خو راکړي نه دي نو بس بیا ته نه روانه شم خلیق الرحمن صاحب دا مور چې کومه دا خپله مور وګڼه ټیک ده که نه دا ستا په دې حلقه کې اوسېږي دا داسې بېوسه مور ده چې کم کس تا له ووټ درکړی که نه او کم کس تا سره منډه تړله والې زه هغو ته ویم تاسو کې خو به دغه احساس لږ وي که نه یار چې تاسو سوچ وکئ که دا ستاسو مور وي او د خلیق الرحمن صاحب کور ته وتله په دې نیت درځي که نه دا تا نه څه غواړي د ده دا زړه وایي چې مهله به دې سره کړي دا ما سره ودرېږي خو ته د سره نه ودرېږي نو دا خو ته بیا د عوامو سره نه ودرېږي که نه چې ته دې سره نه ودرېږي ته خو دا بیا ښه نه کړې که نه که ته د دې دا کوڅه په حق کې دا په دې کوڅه باندې څه وکړي مور که ته د مور د کور مخ ته ټرانسفارمر ولګوې دې کوڅه کې دا په دې ټرانسفارمر باندې څه وکړي دا مور د خپل بچي دپاره د علاج پیسې ورسره نشته دغه مور چې کومه دا کله د شپې کښېني او د رزق پیسې ورسره نه وي نو د دې په ځای باندې څه تېرېږي به تاسو ته اندازه نه کېږي مور سره یو څو اخرنۍ خبرې کوم او بیا د خپله روانه راغونډوم دغه ځای کې اخرنۍ خبرې ورسره دوه کوم مورجانې ستاسو په علاقه کې ډېر مالداره خلک اوسېږي غټې غټې بنګلې دي غټ غټ وزاره خلک دي څوک کله راغلی نه داسې چې ورې ډبولې وي او داسې پیسې درکړي چې دا ځان سره کېده مورې په کار به دې راشي ما ته څوک نه دي راغلي بس الله اسرې ته ناسته یم ما ته څوک نه دي راغلي چې داسې هغه سره وکړي مدد نه دی الله بس مورې څه دی باندې الله امتحان یشه ده ما د الله امتحان منله ده بس زه ورکې ناسته یم کروندې ورکې کوم مور جانې څه پیغام ورکې ستا په سکرین باندې ډېر مسافرونه هغه خلک ګوري که نه چې هغه د انسانانو سره مینه کوي هغه په دې غریبانانو باندې زړه خوږوي څه ورته ویل غواړي څه قسمه مدد تا سره وکړي د ما سره بس دا مدد ته چې هلک مې ده دا ویني هغه ده چې مدد راسره وکړي او په پیسو ډېره هغه یم قصداره ډېره شومه لیونه زوی مې ده دغسې راته پروت دي نو هغه مدد غواړم چې راسره علاج یې وکړي لږ غوندې او دغه یو زوی مې ده لاړ ده ورک ته د وطن نه هغه شنخي کوټ نه ده جوړ کړی هېڅ یې نه دي کړي دغسې ګرځي نه یې واده کړی ده نه یې شنخي کوټ جوړ کړی ده او خاورې رې ګرځي د ما په زړه یو داغ نه ده چې یو داغ دی ما په زړه ډېر داغونه دي په خپله د زړه بیماره یم په خپله زړه بیماره یم دغه ني کاغذونه مې پراته دي که چاره څه مدد وکړو نو لاړه شم او د په بیو ډاکټر نه علاج وکړم هغه دغه ني کاغذونه یې پراته دي په هغې یې نامه لیکل شوي بس زه د خپله خپرونه دغه ځای کې راغونډوم او یو څو خبرو سره چې زما مور چې کوم وجړل کومې اوښکې د سترګو نه راغلې او په دې ضعیفه ځان په دې تکلیف ځان باندې تاسو سره کومې خبرې شریکې کړې چې ماله څوک 100 روپۍ راکړي چا ته ودرېږم بیا هغې باندې زه لاړ شم خپل علاج کوم یا زه خو د ډاګ اسماعیل خیل هغه غیرتي پښتنو ته دغه اپیل کوم دا ورته زه سوال کوم چې پښتون ولسه راشي دوی سره خپلې ښېګړې راوړي شریکې کړي چې ستاسو اخرت ښایسته شي راشي ای مالدار خلکو تاسو خپل خیرات زکات دغه مور ته حواله کړئ تاسو په دې ډاک اسماعیل کې اوسېږي چې تاسو هغه قبر چې کوم رڼا شي زه خو وایم خلیق الرحمن صاحب چې راولېږئ دوه کسان او دې مور ته راولېږه او د خپل وس مطابق ورسره ودرېږه چې د دې مور ژوند اسانه شي او ستا قبر چې کوم دی رڼا شي دې قبر ته دې تورو خاورو ته موږ ټول ورځو خو که چا دې مور سره امداد ونه کړو وسې کېږي چا دې مور سره مرسته ونه کړه او وسې کېږي یقین وکړئ قدرمنو هغه قبر به هم د مارانو لړماو نه ډک شي زه د خپل ټیم له اړخه ټولو ملګرو ته ټولو کتونکو ته دغه خواست کوم چې دغه پروګرام ځان سره مخکې شیر کړئ او په سکرین باندې تاسو د کور کنټیکټ نمبر ښکاري رابطه ورسره وکړئ راشئ لږ تکلیف وباسئ لږ زړه باندې سخته تېره کوئ دې مور سره ودرېږئ دغه مور خوشحاله کوئ چې بیا راځو بیا در سره زموږ ملاقات کېږي تر هغې دمه پورې زموږ ټیم ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان